شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. کتونکو د عوامي نیشنل پارټۍ دور یو داسې دور و چې په هغې کې بمونه وو، دماکې وې، لاشونه وو، هغه به اوچتېدل او هغه به غورځېدل. ډیر بد وخت و، ډیر بد حالات و. د پښتنو هغه دور یقینا چې ډیر دردیدونکی دور و، خو په هغې دور کې څه داسې کارنامې هم شوي دي چې د هغې کارنامو ذکر ونه شي نو یقینا چې ظلم به وي. او بیا زموږ چارسده کې دا سټیډیم کوم چې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی یو لوی حیثیت لري په ټوله ایشیا کې. دا د حیدر هوتي کمال و چې دغه د چارسدې پښتنو له دغه سټیډیم ورکړ. په دغه سټیډیم کې مختلفې مقابلې کېږي چې په هغې کې سکواش دی، په هغې کې سویمنګ پول دي، په هغې کې بیډمنټن دی، په هغې کې والیبال دی، په هغې کې فوټبال دی، په هغې کې کرکټ دی او په هغې کې ګڼ نور دغه قسمه لوبې شاملې دي. په دغې کې د هلکانو مقابلې د سکولونو د چارسدې د سکولونو او کالجونو چې کومې وې هغه ختمې شوې. اوس پکې د ګرلز کالجونو او سکولونو هغه مقابلې شروع دي. یقینا چې د پښتنو لپاره او بیا د چارسدې د پښتنو لپاره ډېر لوی حیثیت لري دغه سټیډیم چې په دغه سټیډیم ته د ټولې علاقې هغه ماشومان او ماشومان راغونډ شي او دغلته هغه د لوبو هغه تنده ماته کړي. ما سره یو ماشومه ناسته ده، یو بچی ناسته ده چې هغه کم کالج سره تعلق ساتي، هغې تپوس به پرې کوو او دغې ګیمونو ته په کم نظر ګوري د هغې تپوس به پرې کوو. تاسو چې اول خپله پیژنګلو ما سره وکړئ او د هغې نه پس راته ووایئ چې تاسو کم گیم کوئ، کم کالج سره تعلق ساتئ یا کم سکول سره تعلق ساتئ. السلام علیکم، زما نوم یسرا دی، باچا خان یونیورسټي انګلیش ډپارټمنټ سټوډنټ یم. موږ دلته کې زموږ نن سیکنډ ډے ده، زموږ د گیمز نن دویمه ورځ ده. دلته کې موږ راغلي یو، پرون هم سټوډنټس وو، نن هم سټوډنټس وو. گیمز پرون هم وو، نن هم وو، خو مطلب زموږ نن بس لاست ډے ده دلته که نه. خو ډېر ښکلی ایکسپیرینس وشو موږ ته. فرسټ ټایم رالو، بالکل په فرسټ ټایم باندې موږ راغلو، خو زموږ ډېر ښکلی ایکسپیرینس دلته وشو. نو زه امپریس شوم د دې ماحول نه، د دې هر څه نه ماته سیټسفیکشن شته چې زه لکه اوس نور ګرلز ته زه وایم چې تاسو دلته راتلی شئ، دلته سکیور یې تاسو، بیکاز یو جینۍ په جینۍ باندې ښه پوهېږي که نه، د هغې عزت خیال به ښه ساتي. نو دلته کې الحمدلله ډېر ښکلی ماحول موږ ته میلاو شو. او زه دا میسج ورکول غواړم چې مطلب زموږ د چارسده چې ده، زموږ دا کوم پښتون سوسایټي چې کومه دلته ده، نو دلته موږ ته دا د پلیټفارم شته، دا یو ډېر ښکلی. زه د دې سټیډیم باره کې به زه دا ووایم چې دا ډېر ښکلی پلیټفارم دی موږ ته، د دې نه فایده اخیستل پکار دي. کم هغه ټیلنټډ سټوډنټس، هغه ټیلنټډ ګرلز چې کومو کې ټیلنټ شته او هغوی ته اجازت نه میلاویږي، نو خواست کوم چې هغوی ته د اجازت ورکړي شي، د هغوی ټیلنټ ته نه ویسټ کېږي. ځکه چې موږ ته پلیټفارم شته، موږ له پېښور ته تګ نه دی پکار، بل ځای ته تګ نه دی پکار. په خپله چارسده کې موږ ته دا دی ډېر ښکلی سټیډیم چې په هغې کې هر قسم گیمز کیدی شي. نو د دې نه موږ له فایده اخیستل پکار دي. بل دا چې دلته کې کوم گیمز وشو نو خامخا به د دې نه څه ناڅه ویډیوز شوي وي، د دې نه به څه ناڅه پکچرز شوي وي، هغه به وایرل کېږي. نو زموږ د چارسدې پسماندګي په دې خبره کې ده چې کم پکچرز وایرل کېږي، کم ویډیوز وایرل کېږي، نو هغه دوی په رانګ پبلیسټي وکړي د دې. نو زه دا خواست کوم تاسو ټولو ته چې دا رانګ پبلیسټي مه کوئ. مخکې تلل غواړئ نو دا پبلیسټي چې ده تاسو چې څونه دا په ښه طریقې سره وشي نو هغومره به سپورټ میلاویږي که نه. ټول ګرلز ته کم ټیلنټډ ګرلز، بیکاز د دوی خپل هم خویندې وي، خپل هم میندې وي، خو چې د بل خور او د بل مور خیال څوک ونه ساتي نو دا خو ښه خبره نه ده. دا ریکویسټ کوم چې دا کومه پبلیسټي ده دا تاسو رانګ مه کوئ، دا په یو ښه طریقې سره وکړئ چې زموږ دا ګرلز چې دي نو دا مخکې لاړ شي. او دا دې سټیډیم موږ ته دا د ښه ښکلی پلیټفارم موجود دی، د دې نه ښه ښکلې فایده واخلي. څه وایې د ماشومه جینۍ چې کومه ده دا هم د یو پلار اولاد دی، زوی م اولاد دی. زموږ په معاشره کې زامنو له زیات توجه ورکولی کېږي او زنانو له هغومره توجه نه ورکولی کېږي. دغه په هکله باندې څه وایې؟ په دې هکله به زه دا ووایم چې موسټلی ګرلز ما داسې لیدلي دي، زه به پکې خپل ځان هم یاد کړم چې هغه د هلکانو نه ټیلنټډ وي، هغه په سکول لحاظ سره شو، د سټډي لحاظ سره شو، نو هغې کې هم ګرلز تکړه دي. زما خپله چې کوم سسټرز دي، موږ 3 سسټرز یو، الحمدلله زموږ د برادرز نه موږ تکړه، موږ همیشه پوزیشن راوړی دی. زما برادرز پوزیشن نه دی راوړی، خو سپورټ کېږي زما برادرز.
نو دا مطلب لکه هغه یو پرسنل سپریشن دی که نه. نو دلته کې د دې نه ماته دا ایکسپیرینس شوی دی چې په ټوله 400 کې کوم پښتون سوسایټي چې کومه ده، کوم ټول پښتانه چې دي نو هغوی ټول همداسې به دغه دي که نه، لکه مطلب ګرلز چې دی نو هغوی بس شاته کېږي او بوایز چې دي نو هغوی رامخکې کېږي. نو دا ښه خبره نه ده، بیکاز اسلام خو هم لکه ایکویلیټي دغه کړې ده، شو کړې ده په میل فیمیل کې. نو دلته کې ولې چې دا پښتانه موسټلی دا خبره کوي چې لکه مونږ اسلام فالوورز یو، مونږ کې غیرت دی. نو غیرت په دې طریقه باندې شو کول نه پکار چې هغه جینۍ وروسته پاتې کړي او هلکان مخکې کړي. دوی له پکار دي چې دوی خپل ټیلنټډ ګرلز چې دي دوی دا ټیلنټ نه ویسټ کوي او دوی باندې زامنو ته پریورټي نه ملاویږي. دوی له پریورټي نه جسټ ایکویلیټي پکار ده، چې ایکویلیټي وشي بس هغه دغه غټه خبره ده. خو سپورټ پکار دی د فیمیلز، سپورټ پکار دی. او بیا هم تاسو دا ګڼئ چې زنانو ته مواقع ورشي نو هغوی به د دې ملک نوم روښانه کړي. هغوی به انشاءالله بالکل د دې ملک نوم روښانه کوي. خو که هغوی ته سپورټ میلاو شو، خو هغوی ته به زه دا ریکویسټ کوم چې که تاسو ته سپورټ میلاویږي او تاسو باندې څوک ټرسټ کوي نو خدای دپاره هغه ټرسټ پر نه ماتوئ. چې هغه ټرسټ هم مات کړه نو دا ښه خبره نه ده. ټیک ده چې فرسټ ټایم چاته موقع میلاو شي هغوی پوهېږي نه، خو د ځان سیکیورټي پکار ده. خو لکه مطلب دا دی موږ ته داسې پلیټفارمز شته هم چې هغې کې سیکیورټي اویلیبل ده، هغه ښه ښکلي سیکیور ځایونه دي. نو مطلب د دې مواقع چې دی نو د دې غلط استعمال نه وي پکار، د دې ښه استعمال پکار دی که نه، چې ښه مخکې لاړ شي. د دې په وجه باندې به زموږ دا پښتون سوسایټي هم او زموږ دا ملک هم په مخ پر وړاندې تللی شي. ډېره مننه کوو ګرانو کتونکو. زموږ به دغه والدینو ته دغه پښتنو ته هم دا درخواست وي چې تاسو خپلو لوڼو باندې یقین وساتئ، خپلو لوڼو باندې باور وساتئ. او زموږ به دغه پښتنو پیغلو ته هم دا درخواست وي چې تاسو باندې خپل پلاران کم باور وکړي، کم یقین وکړي او کم ځای ته ورولېږي. نو تاسو هم کوشش دا کوئ چې د خپل مور پلار د خپل خاندان هغه باور ته نقصان ورنه کړي. دغه به ډېره ښکلې خبرې. اوس به محمود جان عمرزی له راکړي اجازت د لوی الله په امان.